ګرانو کتونکو سلامونه. علب خان شیرپا ویلفیر فاونډیشن د خپل وس مطابق د دغه بېوسه خلکو سره تعاون جاري ساتلی دی او چې کله یې تعاون وس کې نه وي نو تاسو ته وړاندې کړي. موږ څو ورځې د میډیا نه لږ بار وو، ډېرو زنانه را سره رابطې کوي، هغه به انشاءالله تاسو ته وړاندې کوو. خو دا کومه زنانه چې راغلې ده د جمعې مبارکه ورځ ده، د جمعې مونځ مو وکړو. خو ګرانو کتونکو انتخابي غربت را په مخه کړي دي. ته وګورئ د یو زوی چې کوم دی دا دل بدل کپړې او بیا د دې پیزار نه پته لګي، د دوی د دې کپړو نه پته لګي، او د ابۍ چې څونه په مات کنډم دغه راله دا بوټانو نه پته لګي. ابۍ دا بوټان ورته وښایه که نه. وګورئ شلېدلي بوټان په دې ګرمۍ کې. بوټان دې ولې چپړې دې ولې ناچولې مورې؟ زه نشم پخ کولی، شته مې نه نو څه پخ وکړم. څنګه رالې دې ځای ته؟ زما نصیب نه دی، څنګه ستا سره کم نه دی. نه کور مې د غریبان دې دا خوا دې خوا کور نه همدقسې دی دغه اپریشن یې ورته لیکلی دی، خو له خدای سره څه دي د کرۍ کور دی ساتنه میاشت راباندې د کرۍ رانې غواړي، د کوم ځای نه راوړو. اوس هم له چا نه 500 روپۍ راشدې دی پورې پیسې راجو، زه څه وکړم د کوم ځای نه راوړمه. ستا څو بچي؟ 3 بچي مې دي. دا 3 دي؟ دا 3 دي. 2 زامن؟ 2 زامن او یو جینۍ مې ده. ته څه بیماره یې؟ زما نوم مسله را او ما ته وویل ستا پسې هټ کارت کېږي نه او په لوی اپریشن به کې خو ستا راغلی ده ریوټ پکې او د ریوټ مې وس نشته. در پیښوره پورې عرضې پورې ګرځېدم او دقه راته وایي چې څه پیسې را باندې مې مور پلار لګولي شو، هغه یې ولګولي او اپریشن را باندې یې نشي لګولي، ډېرې لګي. څونه خرچه دې راځي؟ چې نه 1.5 لاک روپۍ خرچه خو پرې راځي. دونه ما زموږ چېرته دی پلار یې ټاټکي مزدور دی، لارې دې هفته کې خبره په چکو پکې تر راشه مو خوړلې او راغلی ناست ده. د نوم پرده شلېدلې؟ د نوم پرده مې راته وایي چې نری شوې ده بالکل او ناهیټه مې داسې په میانته شوې ده راته وایي. نو راته وایي چې ستا پسې هټ کارډ نه کېږي نو همداسې به دې کېږي پرې ریوټ پر لګو. نو ډېر وګرځېدم د الخدمت اسپتاله پورې پیښور هغه پورې وګرځېدو اسپتالونو پورې لوی لوی اسپتالونو پورې لاړو. مونږ چېرته هم دلته ځای ته نه راغلي او نه راځو داسې، او به ډېره مجبوري مې شته، ډېرې مجبوره نه راغلم، د ډېرې مجبوره نه راغلی یم. چې کیمرې ته راشم سره د بچو د دې وجه زه راغلم. کني زموږ کان قبیله دا نه مني او مې که څوک راته ومني ورته به یم چې څوک نه رانیې نو روچه چې ماله وکړي اپریشن او ما سره مدد وکړي. ما سره مدد څوک نشته نو زه څه وکړم د ډېرې مجبورۍ نه دې ځای ته موږ راغلو. ډېر او رستا راته ډېر چا راوکړي خرې وي چا به بیان چاته وکړي او خبره ته وکړي، خو اصل چا سره څه امداد وکړه سره به وکړي. ونې زه نه راځم هم راهم وینو او که هیر کو تاسو مو وایئ چې تاسو دا درو وایي راتلی شي زما کلي وطن ته هم راتلی شي. ستا بیماري د ستا بدن وایي ستا وجود دا بیماري چې کومه ده وایي ما ته ډېر زیات تکلیف دی، ناسته ولاړه هر څه زمانه پاتې شوي دي. دونه نشم کولی چې اوس خپلو بچو له یو ګوټ اوبه ورکړم که نه نرې خواه مې راته لا پرته ده. دې سره به زه څه کوم چې زه هم کاڼه شم او دا هم نسې پرتې نه کېږي بهر څه بچو نه خرې تېرېږي. څه به کوم. ګرانو کتونکو خو ډېرې خبرې مو کړو د دې خوراکۍ په علاج باندې 1.5 لاک نه زیاتې پیسې لګي. صحت کارت کې د علاج نشته نو موږ له چې څونه خلک راځي نو صحت کارت کې هغه علاجونه نه وي په دې چې د علاجونه یې ته ولې ایستري کړي نو اوس پکې 10 لکه دي، مخکې پکې 10 لکه وي هر علاج پکې و، اوس پکې 10 لکه دي. خو د چا پکې د کونډو پکې علاج نشته، دا پکې نشته د نومه. دا ته کوم هسپتال کې ویلی شو؟ پیښور کې لوی هسپتال کې راته ویلو، شیرپور کې راته ویلو، اینا بار چې کوم هسپتال یې کې راته ویلو لکه هسپتال کې پیښور کې چې کوم هسپتالونه یې ته ټولو ته تللي. ګرانو کتونکو 0319 58 049 90 0319 58 049 90 په دې ورسره یې خپلې رابطه وکړئ او د دې خوراکۍ دا بیماري خپله بیماري وګڼئ او خپله خوره وګڼئ او د دې د علاج چې کوم دی نو دا یقیني کې چې دا 3 ماشومان تنکي راشي بچې دې خوا ته، ولې دا مور چې کومه ده نو دا د دې بچو ته بس کاته دي نو
ما دې او د بچو ټي وي تېره کړې ده علاجونه مله ما کړي دي قرض مې کړي دي دار مې کړي دي خدمت مې کړي دي غول مې لړه کړي دي ما دې زوی ټي وي لړه تېره کړې ده ډېر تېره کړې په دې اوس هم جټکه راځي لږه پیلا ته به زیاته شي لاس مخې سارې راز کړو هسپتال ته او هم دې 400 هسپتال نه مې ولې علاج کړی دی چې ډېره دغه شو نو بیا راته د علاج په آخره کې فری کو کني دې دواړو ما داسې په پیسو کړی دي ګرانو کتونکو دغه بوډیان یا او دا د دې خوراکي د دې بدن نه پته لګي دې چې نوم بالکل ډاکټرانو ورته څه ویلي نو همدغه شانتې ده نو یې په هغه ورسره رابطه وکړئ ضرور یې مدد وکړئ هغې خویندو ته وایم هغې وروڼو ته وایم چې دا خپله خور وګڼئ ډېره مننه خوشحاله